زما د نبی په ناموس باندې کم خلک حمله کوي هغه یو خلک دی یو طبقه ده او هغې ته وایي قادیانان. نن د قادیانانو اعلی کار په ټوله دنیا کې څوک جوړ شوي دي او په پاکستان کې څوک جوړ شوي دي. کم فنډنګ باندې هغه پاکستان ته راغلي دي او د کم فنډنګ سره هغوی دلته الیکشن کړی دی او په کمو پیسو سره هغوی بیا په ایوانونو ته راغلي دي او د کمو پیسو چې اوس هغوی سره حساب کتاب کیږي هغوی وایي دا معمولي کرپشن دی. وایي په دې معمولي کرپشن باندې وایي څوک جیلونو ته نه ځي. تا چې یو کس په اقامه باندې کله جیل ته لیږو، تا چې یو کس په معمولي خبره باندې کله 9 میاشتې جیل کې بندو، او تا چې کله دا خبره وکړه په امریکا کې چې زه به ځم او زه به د نواز شریف ایسي کوزوم، نو زما د وزارت عظما په کرسۍ باندې هغه کس ناستو چې هغه پهلا تقریر تاسو راواړوئ 3.5-4 کاله مخکې چې هغه کله تقریر کو هغه دا خبره وکړه چې زما دا پلان دی د پاکستان په هر یو ټایلټ باندې په هغې باندې به یو وټساپ نمبر لګېدلی او کله چې هغه ټایلټ څښئ نو تاسو ما ته میسج کوئ. دا زمونږ وزیر اعظم و چې د ده د تقریر آغاز د ده د میشن د ده د پالیسۍ آغاز د ټایلټ ته شوی دی او د دې چې کوم هغه مشر و د قادیانانو هغه هم په ټایلټ کې مردار شوی دی. دا د ټول د یوې طبقې خلک دی. په دې کانفرنس کې به زمونږ د تحریک انصاف خلک هم ناستي ملګري. زه هغوی ته ډېر په ادب سره دا درخواست کوم چې بس ته د دغې ګمراهۍ نه راوځئ. په دې مخامخ د کرسو باندې چې کم خلک ناست دی، په دې سټیج باندې چې کم خلک ناست دی، دا د نبي د ناموس دپاره لګیا دي، دا د نبي علیه الصلاة والسلام د عزت دپاره لګیا دي. د دوی ملګرتیا وکړئ، یو ورځ دا سترګې به پټېږي، نبي علیه الصلاة والسلام ته به مخامخ کېږو، هغه ته به بیا څنګه جواب ورکوو.